نننی حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د افضل ترین جهاد متعلق خبره کوي چې جهاد څه ته ویل کیږي. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل مخکې ما ویل دي چې جهاد دې ته نه ویل کیږي چې ته افغانستان ته او برما ته او دې ته لړ شي وجنګېږي یا د کافرانو سره وجنګېږي، دې ته جهاد نه وایي. نبی علیہ السلام فرمایي یو جهاد دا دی چې د خپل نفس سره جهاد وکړي. تا ته نفس د ګناه دغه کوي تلقین کوي او ته ونه منې نفس سره جهاد وکړي، دام جهاد دی. او یو جهاد نبی علیہ السلام فرمایي نننی حدیث کې چې افضل الجهاد افضل جهاد دا دی چې من قال کلمة حق عند سلطان جائر. نبی علیہ السلام فرمایي د یو ظالم بادشاہ په مخ کې حق خبره کول دام جهاد دی او دا د ټولو نه افضل وس دی وسره پاور دی وسره او نامناسب او د دین نه مخالف خبره وکړه او د هغه مخې ته تا حق خبره وکړه، دا بهترین جهاد دی زما محترم. ځکه وایي یو بزرګ چې په تابعینو کې راځي یو بادشاه گرفتار که چې بادشاه گرفتار که ورته وایي د دین نه وړه، هغه ورته وایي ته چې کوم دین کې لګیا یې دې نه ته وړه، یوازې ګیر کړی دی. جی تابعی یوازې دی، بادشاه سره لښکرې دي، دی وایي زه تاته ویم چې دا دین نه وړه. هغه وایي زه بادشاه یم ته ما ته دا خبرې کې وایي ګرفتار یې کې ګیر یې که. جی بادشاه چې کله دا سړی قتل کو دا تابعی شهید کو نو دی وزیر ورته وی بادشاه که دا سړی ډیر بهادر دی که چېرته دې موږ سره پوچ کې برتی شو نو موږ ته به ډېر زیات مضبوط مټې میلو شي او زموږ دا یو کمانډر د زرو دپاره کافي دی. بیا دا سړی دومره دغه دی. نو بادشاه کینو دا سرو یې ورته یو ډیرې کینو وایي دا سره قبول کو راوړه. هغه داسې سرو ته کتل او خاندلې ورته. هغه ته په دا زړه کې د سرو مینه نشته، په دې کې د بل څه مینه ده. زما محترم ټول شوق سره سبحان الله ورته وایي په دې بادشاهۍ کې په ښځو باندې ګوته کېده چې درکم. هغه ما مخکې نه ووې دا زړه په ښځو په دنیا دی نه نو دې زړه کې یو محبت جمع شوی دی او یو یره ده پکې چې هغه زما د رب یره ده، زما د خدای په ذات قسمي که دې کې د بل څه مینه او د بل چا یره په دې زړه کې جمع کېږي. دا داسې زړه خو نه دی چې ته ما په مال باندې وغولې، ته به ما په ښځو باندې وغولې. بادشاه ډېر پریشانه ناست دی چې دې څنګه اماده کړم خپل ځان ته. نو د بادشاه یوه لور وه، شهزادګۍ وه، الله ډېر حسن هم ورکړی و، د هغې د حسن چرچې وې په ټول حکومت کې. ورته وی پلاره ډېر خفه دا ولې؟ هغه وایي دغسې یو سړی دی او زه دا غواړم چې ځان ته اماده کړم خو نه هېڅ نه مني. دا جینۍ ورته وایي د بادشاه دا لور بادشاه که زه یې دله اماده کړم نو بیا هغه وایي لورې دا خو به غټ کار وکړې کره اماده دی که قیدخانه کې بند کړی و. زما محترمو دا د بادشاه لور به ورتله روټۍ به یې وله وړه، پس چلې ځان ته مایله کو، ځان به یې سینګار کړی و، ځان به یې ډولې کړی و، ډوډۍ به یې را روانه کړې و، په نازونو اداګانو به راخلاصه وه، خپو ته به یې ګونګروګان اچولي و، ماوې د حسن د هغې تذکرې وې، مخې ته به ورته ډوډۍ کېښوده خو لیکن تابعي دی چې سترګې چته اوچتې دی. ما ووی د هغه زه په زړه کې یره وه او د هغه په زړه کې د خدای یره وه نو د بل چا یره پکې جمع کېده نه. پخوانو خلکو کې د خدای ډېره یره وه. وایي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حذیفه رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وله د منافقینو لیست ورکړی و چې دا پلان کې منافق دی. نو عمر فاروق لړه حذیفه ته وایي حذیفه تا نه دا تپوس نه کوم چې منافقین څوک دي، لیکن په دغه لیست کې خو عمر وګوره چې د په منافقینو کې خو د عمر نامه نشته که نه. دی نه وی چې زما لور په نبی علیہ السلام مبارک واده ده، دی نه وی چې زما دپاره نبی علیہ السلام مبارک جړلي دي، لیکن دومره ورسره د خدای نه یره وه چې د منافقینو په لیست کې چېرته د عمر نام خو نشته. دومره د خدای نه یریده زما محترم، دومره پکې خوف خدا و. عبدالله بن مبارک په دغه کې راځي وایي 40,000 طلبا به د احادیثو په درس کې د هغه ناستو، 40 زره
طلبو ته به د احادیثو درس کو ټول عمر احادیث پړو کړو لیکن کله چې زنکدن راغی وفات کېده شاګردانو ته وی زمکې ته مې کوس کې شاګردانو د امر موافق زمکې ته را کوس کو عبدالله بن مبارک جاړي بوډا دې جاړي او ګیره په زمکې پسې راکاږي چې الله په عبدالله په دې بوډاپا باندې د عبدالله دې سپینې ګیرې باندې خدای رحم وکما هیڅ نه دی کړی دومره پکې د خدای یره و قسم دی الټه په ځمکه پروتو دی نه وي چې 40,000 طلبا به زما په درس کې کېناستو ټول عمر مې قرآن و حدیث ته وقف کړی دی جړلې په زنکدن کې چې ربه ما سره هیڅ نشته زما په دې کمزوري وجود باندې الله رحم وکړه الله زه کمزورې یم بوډا یم ګیره مې خدای سپینه ده د دا سپینو ډکو نه و ربه زما د کمزوري وجود نه عبدالله سره هیڅ نشته خدای په ما رحم وکړه دومره پکې د خدای نه یره وه د ما محترم موتا د خدای نه څونه یریږو موتا کې د خدای یره څومره ده د ما محترمه موتا دې سوچ وکړو په هر قسم حرام کار باندې ورمنډه کوم خبره مې دې پورې کوله هغه تابعی کې د خدای یره وه زنانه به راتله او ورته به یې کېښودل سره به ورته کېښودل جواهرات به ورته مخې مخې ته کو خپل جسم یې ورته ور وړاندې کړی لیکن د صحابي کې خوف خدا دومره چې بره چته ګوري وایي 40 دن مسلسل زنانه یوازې تاخانې ته راله لیکن سترګې نه اوچتې اخره کې ورته شهزادګۍ مخې ته کېناسته وایي ظالمه تا ته حیران یم ته انسان یې که زناورې پتا کې زړه نشته ظالمه پتا کې شهوت نشته زما په وجود او زما یو دیدار پسې خو خلک مړه کېږي زه 40 ورځې مسلسل تاله راځم او ظالمه ته ما ته ګورم نه تا ته حیران یم عجیبه انسان یې دا زنانه ورته وایي هغه ورته څه وایي وایي اوس خو به تا ته وګورم اوس خو به سترګې بره کړم لیکن په هغه بربنډه ورځ باندې به زه بیا د رب مخکې سترګې نشم اوچتولی ستا مخکې خو به سترګې اوچتې کړم تا ته به وګورم لیکن د خدای وړاندې به بیا سترګې نشم اوچتولی او سترګې به مې ټیټې کړي چې الله وایي وایه که نه اوس مې ستا سترګې ستا مخکې سترګې ښکته کړي دي لیکن د قیامت په ورځ به مې سر اوچت کړي چې ربه ما په دنیا کې ستا د یرې نه چته سترګې نه دي پورته کړه اوس مې په قیامت کې ځکه سترګې اوچتې کړي دي زما محترم وایي دې لفظ د زنانه او د شهزادګۍ په زړه کې ځای وکړه وایي دا ته په کوم دین باندې هغه ورته زه په دین محمد آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تاسو له دا تعلیمات چا درکړي دي او ستا دا څنګه ایمان دی چې ته زما حسن ته مال ته ټینګ شوې وایي زم ستا ایمان قبلومه کلمې ورته وویو الله تبارک وتعالی هغه شهزادګۍ مسلمانه کړه زما محترم او بله خبرم کوم جی بله خبرم کوم چې 40 ورځې ځان د شهزادګۍ نه بند که نو ما ووی زما ربم ډېر غیرتي ذات دی چې د چا نه د ځان بند کړی دی هغه شهزادګۍ د صحابي سره وتښتېده الله وله شهزادګۍ هم په نکاح ورکړه زما محترم زما وی تا زما په ذات غیرت وکړه د ښځې نه دې 40 ورځې ځان بند که یو پیره دې ځان د ګناه نه بند که چې ځان به دې په ګناه مامور کو راشه دا ښځه مې ټول عمر ستا لاندې راوسته ستا محتاجي به کړي او ستا غلامي به کړي دا د ما د خدای ذات دی نو خبره مې دې پورې کوله حقه خبره د ظالم بادشاه په مخ کې نبی علیه السلام فرمایي افضل ترین جهاد دی الله دې زمونږ ایمان هم دومره قوي کړي چې یو سړی زما پلار هم دی یو سړی زما رشته دار او ورور هم دی لیکن د دین خلاف خبره کوي ورته ودرېږه وی غلط وی غلط لګیای الله دې زمونږ داسې ایمان جوړ کړي ټول وایي آمین حدیث ته وکړي افضل الجهاد افضل جهاد چې دی من هرغه څوک دی قاله چې ووایي کلمت حق حق خبره عند سلطان جائر پخوا د ظالم بادشاه کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین کتاب را دغه راکړي الحمد لله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د شفقت الفت محبت باندې خدای وګوري الله دې کې سپینګیري ناستي خدای ماشومان دي نوجوانان دي ستا رضا له راغلي دي خدای ستا کور ته راغلي دي ستا در ته راغلي دي ستا چوکاټ ته راغلي دي خدای د دې په زړونو کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه ولې پوره کړي
الله سپینګیري پکې ناستي خدای عمر کې برکت واچې نوجوانان ناستي خدای د دین سره وابسته کې الله ته د دین کار خدای واخلې ماشومان پکې ناستي خدای با عمل عالمان حافظان مفتیان قاریان ته خدای جوړ کې دا کلی والا خدای د دې کلی والا پزړه کې چې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې چا باندې څه قسم مشکلات دي مصیبتونه دي دردونه دي بیماری دي خدای په خپل دست قدرت ختم کې کاروباریان پکې ناستي خدای کاروبار کې برکت واچې قرضداري پکې ناستي خدای قرضونه په خپل دست قدرت ختم کې الله دا کلی د دې کتاب په برکت باندې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث نو خدای اوساته د مجید امیر صاحب څوک بیمار دي خدایا شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې الله د دې کتاب په برکت باندې خدای زما د خويند مند کې دا درس اوري خدای دا غي څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل درنه پوره کې الله زما د خويند مند خدای د لپټو د عزتونو خدای محافظ شي الله بچی با عمل عالمان او حافظان کې خدای د دې کتاب په برکت باندې خصوصا دا کلی بیا خاص طور پر دا مجمع چې ستا در تناسي د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساته او پوخته ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله